السلام علیکم جی. نن په دې ویډیو کې تاسو ته چاولو پخولو طریقه ښیم. لاول به دا پیاز سره کوئ دغه شانتي، بیا به د پیاز ټماټر او دا ګرین مرچ چې کوم دي دا خماران او دغه شانتي ادرک او دغه شانتي لسن چې ورته موږ وایو اوږه او دغه شانتي دا کیسې پیسې دا ټوټل څیزونه به تاسو انځلي او په دې څیز کې به جدا تیار کړي هغه به ورته دي. پیاز ته بیا ور واچوئ. دا لږ غوندې کې زما سره څمڅوکۍ یا څه شی نشته د زه په دې چړوکۍ باندې داسې لړم لړم داسې به یې وښولوئ. او دا شنه خماران نه دي، دا ډېر خطرناک څیز دی. دا چې دي کنه دا د انګولي ذایقه برابروي، تریخوالی پکې پیدا کوي. د ادرک پکې هم تریخوالی، ادرک د نورو بیماریانو دپاره ملا درد، نور جسم کې کمزوري دې دپاره هم ښه دي. دا شنه مرچ چې دي دا هم صحت دپاره ټیک دي، بد نه دي. دغه شانتي لسن هم ډېر ټیک دی، ستاسو بلډ پرشر کې کار کوي، خطو ته نه پرېږدي. دغه شانتي دا به تاسو داسې وښولوئ په دې دغه باندې. زما سره په دې ټایم کې چمچه یا څمڅوکۍ یا ملاګه نشته، زه دا خو په دې چړوکۍ مې وښولول. اور چې دی دا به تاسو بالکل رابڼکه کوئ. بیا به یو ګیلاس چاول راوالئ، دې ته به ور واچوئ، هغه به کوئ. د دې نه بعد به تاسو یو ګیلاس ما څنګه تاسو ته وښو چاول، یو ګیلاس بلکې 2 ګیلاسه اوبه، یو ګیلاس چاول 2 ګیلاسه اوبه سوري. او بیا دې کې دا دغه شانتي بیا 1 ګیلاس ملاګه چمچ چې دا وږي ټک 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 کوي که نه، ټک 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 مطلب دا دی چې دا به حل شي. دا ټماټر چې کوم دي دا چې دي دا به حل شي پکې، او دې به خپل ذایقه را پرېږدي. ټماټر پیاز وغیره دا څیزونه ټول به حل شي، خپل ذایقه به یې را پرېږدي. د دې نه بعد به تاسو ته دغه چاول چې کوم تاسو تیار کړي 2 ګیلاسه اوبو سره دا به تاسو دې ته ور واچوئ. بیا به پکې دا مالګه ور واچوئ. چې مالګه ور واچوئ دا څمڅوکۍ یا د چمچه به پکې یو پیره تاو را تاو کړئ، وبه یې ښولوئ. چې وښولو د دې نه بعد چې کوم دی سر به پکې چې اوچت کړو نو ستاسو چاول تیار شو. بهترین چاول. زیاتره ملګري وایي چې زموږ د لاسه ذایقه نه راځي، نو تاسو به څه ذایقه راشي؟ تاسو ورسره ذکر نه کوئ، ذکر ورسره کوئ ډېر خوندور به راځي.